محترمو نن شپه د ازادۍ شپه ده. څوک یې محترمو هغه په ډمتوب کې تېروي، څوک یې هغه د الله رب ذوالجلال په بغاوت او نافرمانۍ کې تېروي، څوک یې په قسمه قسمه نشو او تماشو کې تېروي. الحمدلله مونږ او تاسو الله رب ذوالجلال یو دغسې مجلس، یو دغسې پروګرام، یو دغسې ماحول مونږ او تاسو ته رانصیب کو او یقینا دغه د ازادۍ صحیح شکریه ادا کول دي. الله رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو ته د هغې اجرونه رانصیب کړي. امین ووایي محترم. یقینا محترم علماء کرامو بیانونه کړي دي، زه بیان نه کوم، صرف هغه مختصر خاکس تاسو په وړاندې خپل عنوان راوستل غواړم. اول نمبر محترم، ازادي دا ډېر لوی نعمت دی. کومو قومونو ته چې ازادي نه وي نصیب، هغه قومونو ته د ازادۍ پته لګېږي چې ازادي څه څیز وي. کومو خلکو ته چې ازادي نه وي نصیب، یقینا که هغوی د خپل مرضۍ ژوند او زندګي نشي تېرولی، د خپلې مرضۍ ژوند او زندګي خو څه کې د الله رب ذوالجلال احکامات نشي ژوندي کولی، د الله رب ذوالجلال په احکاماتو باندې ژوند او زندګي نشي تېرولی، د رب ذوالجلال قرآن، د رب ذوالجلال په دین باندې انفرادي او اجتماعي زندګي هغه نشي تېرولی. همدغه وجه ده د موسی علیه السلام او د هغه قوم بني اسرائیل قرآن مجید کې د ټولو نه زیاته تذکره د هغوی موجود ده. رب ذوالجلال چې په هغوی کوم خپل نعمتونه ورته وريادوي، نعمتونه ورته ورشماري. اول نمبر نعمت چې ورته وريادوي، وإذ نجیناکم من آل فرعون، یاد کړئ هغه وخت کله چې مې تاسو سره فرعونیانو نه نجات درکو، هغوی تاسو غلامۍ کې ساتلي وئ، هغوی تاسو ته قسمه قسمه تکالیف رسول، تاسو ته مې د هغې نه نجات درکو. رب ذوالجلال په ټولو نعمتونو کې هغوی ته خوراک څښاک هم ورکړی و، هغوی ته سایو دپاره وریځې به هم راوستلې، هغوی ته د وچ کاڼي نه چینې هم راویستلې وې، قسمه قسمه انعامات یې کړي وو. لیکن رب د اوبو نعمت یاد نه کو، رب ذوالجلال هغه د سایې نعمت یاد نه کو، رب ذوالجلال د من او سلوا نعمت یاد نه کو. رب ذوالجلال په دومره ډېرو نعمتونو کې که کم نعمت یادوو، هغه د ازادۍ نعمت و چې تاسو ته مې نجات درکو او تاسو قرآن مجید مطالعه وکړئ. رب ذوالجلال بني اسرائیلو ته تر هغه وخته پورې کتاب نه ورکوو، تر هغه وخته پورې شریعت ورته نه ورکوو، تر څو پورې چې هغوی د فرعون د غلامۍ نه دې ووتي، تر څو چې هغوی ته ازادي نه ونصیب شوي. ځکه کم قومونه چې د غلامۍ زندګي تېروي، کومو قومونو چې ازادي نه یې حاصل کړي، هغوی د دې مستحق نه وي چې رب ذوالجلال شریعت ورته راولېږي، رب ورته منشور راولېږي، رب ورته دستور راولېږي، رب ورته کتاب راولېږي. کله چې د ازادۍ نعمت ملاو شو، د هغې نه پس رب ذوالجلال هغوی ته هغې کتاب هم راولېږو، شریعت هم راولېږو، دستور او منشور هم راولېږو. د دې وجې نه دغه ازادي د دې پته هغه چا ته لګېدی شي کم قومونه چې د جبر د لاندې، د ظلم د لاندې، د ستم د لاندې، د غلامۍ د لاندې زندګي تېروي، د ازادۍ قدر د هغوی نه تپوس کېدی شي. مونږ او تاسو دغه ملک پاکستان دا ګران یو آزاد مملکت دی، دغې زمونږ او ستاسو د مشرانو قرباني ده، دغې زمونږ او ستاسو د مشرانو ویرې دي، په دې کې زمونږ او ستاسو د مشرانو هغه قربانۍ دي چې یقینا نن په هغې باندې کتابونه لیکلی شوي دي. ځکه هغې تفصیل ته ورشم شاید که ختم نه شي، صرف د نقشې په طور ستاسو په ذهن کې راوستل غواړم. تاسو وګورئ په 1556 کې، په 1556 کې دلته د 1556 نه واخله تر 1857 پورې په دا هندوستان باندې د مسلمانانو حکومت تېر شوی و. 300 سال پورې د مسلمانانو اسلامي مملکت و، اسلامي حکومت و، د الله رب ذوالجلال نظام نافذ و. لیکن بیا د ایسټ انډیا په نوم باندې کبري هغه دلته 1600 کې راننوتله، هغوی کمپني قایمه کړله، کاروبار په نوم باندې راغلله، تعلقات یې شروع کړله، ځای په ځای باندې خپل شاخونه خواره کړله. په دې طریقې سره هغوی هندوستان ځای په ځای پلاټونه واغستله، ځای په ځای کمپنۍ ولګولې، حکمرانانو سره یې رابطې جوړې کړلې، پرمټونه یې د ټوپکو حاصل کړله. رو رو هغه قصه روانه وه. زمونږ او ستاسو هغه د هندوستان د مسلمانانو حکومت چې 300 کاله دلته تېر شوی، هغې ختم کړلو. دلته انګریزانو هغه خپل تسلط مضبوط کړلو. کله چې امام شاه ولی الله رحمه الله په دغه وخت کې وکتل د مسلمانانو 300 کاله حکومت په خاتمه کې دی، په زوال کې دی، میدان کې د انګریزانو پرنګیانو مقابلې والا څوک نشته دی. حضرت امام شاه ولی الله رحمه الله میدان ته راغی. هغه د ټولو نه اول د مسلمانانو ذهن سازي شروع کړله، مسلمانانو ته
अगर कुरान मजीद पारसी जब की तर्जमो वकलला शाह वलीउल्लाह इमाम शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह हुज्जतुल्लाह बालिगा इस्लाम पतवर द निज़ाम बांधी उम्मत ते पेश को और कल शाह साहब ज़हन साजी वकलला 1803 की तागा बच्ची शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह फतवा वकलला विल हिंदुस्तान दारुल हर्ब दे दिल तवस पर मुसलमानों बांधी मुसल्लह जिहाद परस दे चिर अंग्रेज़ानों सर जंग वकी अंग्रेज़ानों से मुकाबला वकी खबल अगमुल अगर मुसलमानों दलास न वतले दे नंद अंग्रेज़ानों दे तसल्लुत दलान दे रे मुसलमानों लाजिम दे च मुसल्लह जिहाद वकी अंग्रेज़ानों सर जंग वकी शाह साहब 1803 की पतोर लला तो शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह द खानदान सईद अहमद शहीद रहमहुल्लाह शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह पदा हिंदुस्तान की तहरीक व चलाओ तो जिहाद दपारे खलक तैयार लला तो जिहाद जज्बे वरक लला और अमली मैदान तावीर जिहाद राग लला तो शाह साहब रहमहुल्लाह द औलाद तावीद खानदान दग काबिला मख पौड़ान दी पंजाब तराजी सिंध के अंग्रेज़ान हुकूमत दे अगर हुकूमत खातिमे द अंग्रेज़ान वकलला जंग वकललो द आग सिंध दल पे खबर तरागला दल तीर सिकानु सर जिहाद वकललो पदा पे खबर बांधी इस्लामी निज़ाम नाफिज करे हो सईद अहमद शहीद रहमहुल्लाह पदा पे खबर किनन के इस्लाम दे दार सईद अहमद शहीद रहमहुल्लाह शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह दार जिहाद बरकत दे अंग्रेज़ानो सिकानु सरा अगम मुकाबले वकलला पदी जगीस पे खबर बांधी सवक्त पर इस्लामी निज़ाम हो बे सईद अहमद शहीद रहमहुल्लाह शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह दागुइन अंग्रेज़ान रागला दा पे खबर मुहासरा कललो अबू डेरली जंगी हिकमत अमली करे वा चूंकि सईद अहमद शहीद रहमहुल्लाह दा कोई मकसूद सिर्फ द पेशवर पथा नवा सिर्फ दलती निज़ाम नाफिज वल्लहु सिर्फ दल तेरे पेरंगी मुकाबला नवा मख पौड़ान दी बदा काफिला देव जनावी ते हिदायतु वल तासु पेशवर प्रेग दे मख के राजी दग काफिला मख के लाड़ बुलेर ता त बुलेर न स्वात तवा उखते दा त स्वात न बालाकोट त लाड़ला और दग काफिला 1830 की बालाकोट प मैदान के द सोस किसानों द गद्दारी द वजीरा द सो मुनाफिकानों द कदर द वजीरा द सईद अहमद शहीद रहमहुल्लाह दग काफिले द अंग्रेज़ानों सर पजंग के द बालाकोट प मैदान के द सलोर सौ किसानों सरा द शहादत जामुन नोशलला प आगज़ की बांधी दी तहरीक खातिमो वसवला ननम बालाकोट ज़मक गवादा द सईद अहमद शहीद कबर अल जोड़ ले द शाह इस्माइल शहीद जोड़ ले द अगर मलगरू जोड़ ली ननमदार दी खबरी गवाही वर कई चिर अंग्रेज़ न आज़ादी दग सिपा आसान नदा हासिल शबी अगर मुजाहिदीन जिसे पसे कब्र न जोड़ ली अगर गवाही वर कई चिर दग गुलशन पाज़ादी की दग उलमा विनी मौजूद थी लेकिन नदीन रुस्त मोहतरमो दा तहरीक ख़त्म नशवलो 1857 जंगी आज़ादी दे शामिली पर मैदान बांधे रागलला अवई मश के ना त के ना 1857 की जमून अकाबिरू अगर तहरीक सड़े दो तपरे न खौदलो अगर मख की बोतलो दलते इजलास वसवलो अगर इजलास की अंग्रेज़ानों सर योजल ब्या मुकाबला वसवला हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह तदगा जंग मशर दे मौलाना कासिम ननूती रहमहुल्लाह सिपसालार दे मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह अगर काजी दे लुई जंग वसवलो तदगा 1857 पजंग आज़ादी के द बाजू हालातुल वजीरा योजल ब्या जमून दगा उलमा द शिकस्त सर मुखामख शो और दाजल शिकस्त ढेर खतरनाक हो सलूरनीम लक मुसलमानों फकर शहादत जामुर रसूलुल्लाह द उलमा शुरा वनु अंग्रेज़ान जोड़न कलला प गोलो बांधी विशल शहीदान कलला उलमाई पूर्ण द पास स्वजवल पस वोर बांधी शहीदान कलला चिलुने वर नडकलला लेकिन जमन अकाबिरो आगा शहादतुन द वजन वने रेदल मैदान प्रे न खवदलो दागे न पस 1866 के दारुल देवबंद बुनियाद के खवदलो यो छवणे एक बुरिया का ये कलला हुज्जतुल इस्लाम मुल्ला कासिम ननूती मुल्ला फरमाइल वल दारुल देवबंद मकसद अगर मुसलमानों ज़हन साजी बज़ाहिर के लेकिन असल की दारुल देवबंद क़ियाम मकसद 1857 द जंगी आज़ादी द सलूरनीम लकर शहीदान इंतकाम अगस्तली मदरसा का ये मशवला तलत तालीम व तरबियत शुरू शोलो तलत गाजियान मुजाहिदीन तैयार दल शुरू शोलो मौलाना नानूती से रहमहुल्लाह तगा औलादो मुस्तकबिल के शेखुल हिंद रहमहुल्लाह दी मदरसे अवलने तालीम दे तहरीक रिश्मी रुमाल उचद को दारी रिश्मी रुमाल पदग ज़माने के 40 मुल्कों सरद शेखुल हिंद
هند روابط قائم شوي وو علما فرمایي کدا تحریک د سو غدارانو د وجه ناکام شوه دی د خپل مقصود ته رسیدلی وي نن به په دغه بری صغیر کې سمندرم انګریز ته پناه نه وي ورکړي مسلمانانو به دغسې قتل کړي دینم پس شیخ الهند رحم الله سره د ملګرو د مالټې جیل ته لاړو کالا پانی ته لاړو اول ته به هغې څه تېر شولو انګریزانو په ورونو باندې د پاسه وسوځول هغې پسې سیخونه په ملا پسې ونیوله شیخ الهند رحم الله چې کله د هغه د جیل نه واپس راغی وفات شو چا چې غسل ورکوو شیخ الاسلام مولا حسین احمد مدني رحم الله ته وفرمایي وویله ویل شیخ الهند ملا خو ټوله سوری شوې وه مولانا مدني صاحب رحم الله وژړل ویل دا هغه راز و چې مونږ شیخ منع کړی و چې دا راز په هر دنیا خبر نه شي لیکن اوس هغه د دنیا نه لاړو وی فرمایل انګریزانو به دې د اور د پاسه سملو د ده ملا به سوځوله سیخان به ګرم کړی و په ملا به ورته نیوله یو کاغذ به مخکې کوو دې چې به کله د رسخت نه انکار کوو هغه سیخان به ورله په ملا پسې نیوله ویل ما چې کله ملاقات وشو ما ورنه تپوس وکړو شیخ په دغه کاغذ کې څه لیکلي دي ویل ما ته جواب راکړو په دغه کاغذ کې د انګریز وفادارۍ ته رسخت دی ویل ما ورته ویل شیخ امام فقهاو کتاب الهیل سره پاره لیکلی دی په دې وخت کې خو د کلمه کفر ویلو اجازت هم شته دی ویل شیخ الهند رحم الله غوسه شو رنګ بدل شو ما ته وی حسین احمد ته په ما باندې څه ګمان کوي خبردار میں سمیہ کا بیٹا ہوں میں بلال کا وارث ہوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا وارث ہوں خبردار ما د سمیہ په هغه نقش قدم باندې تلونکی مجاهد یبا چې بدن یې دوه ټوکړې شو لیکن د رخصت کلمې بلې ویلا بلال په ګرمه شګه باندې پروت دی هغوی یې سوځئ لیکن د احد نارې بنده کړله شیخ الاسلام مولانا حسین احمد بدري هغه زمون اکابرو دغه مشر شیخ الهند رحم الله د دنیا نه رخصت شولو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد بدري مخکې د ترک موالات فتوا هغه تحریک مخ په وړاندې ځي تر دې پورې مولانا حسین احمد بدري انګریز جج ته پیش کیږي هغه ورته وایي حسین احمد یہ فتوا آپ نے دیا ہے هغه ورته ہاں میں نے دیا ہے او وګین ته دلته عدالت کې بیان کوي بیا ورته مولانا مدني صاحب رحم الله ته جج په اخره کې وایي تجھے پتا بھی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے تا ته بدم سره د دې سزا ساده مولانا مدني صاحب ورته وفرمایل ویل ہاں میں اتنا جاہل نہیں ہوں کہ انگریز کے قانون سے بھی ناواقف ہو د ترخ نه کپن راویستلو څادرې په اوږه باندې و په دا میز یې ورته کېښودلو ویل ہاں میں اتنا جاہل نہیں ہوں کہ انگریز کے قانون سے بھی ناواقف ہو ستاسو په قانون کې نه مرګ د پانسۍ نه اخوا بله سزا شته دی نه او زه چې د دارالعلوم دیوبند نه راوتم ما خپل کپن په ترخ کې راوړی حاضر یم الحمدلله زمونږ مشرانو هغه یو که یادی یقین و که شاید چې بګنټو کې ختم نشي لیکن محترمو دا و جنګ ازادي انګریز یې په دې مجبوره کړو چې دلته نه وځي په دغه وخت کې محترمو په 1915 کې قائد اعظم محمد علي جناح صاحب دو قومي نظریه تصور پیش کو هغه سوا ویل هندوان جدا قوم دی مسلمانان جدا قوم دی مونږ مسلمانانو ته جدا ریاست پکار دی جدا وطن پکار دی چې هغه د لا اله الا الله په بنیاد باندې هلته مونږ په خپل دین باندې په ازادۍ سره عمل کولی شو لیکن دغه تحریک شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثماني رحم الله لیکلی دي علامه ظفر احمد عثماني رحم الله لیکلی دي ویل جناسم ما پسې کسان راغلله ویل ما ته څه کسان دي هغوی چغې لګئ پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله ویل هغوی په خپله به شریعت نه برابر خلک ورته وایي ستاسو په مخونو خو ګیري د سره نشته دی تاسو به تر اوسه پورې خپله د اسلام په پوره اثار وړئ پوره بیا تاسو به د لا اله الا الله اواز څنګه لګوئ علامه ظفر احمد عثماني لیکي ویل موږ ورسره راووتو ما ورته ویل چې اب کیا کرنا چاہیے ویل ما ته ویل چې راوځئ ویل موږ میدان ته راووتلو هغه وخت کې کلکته کې د جمعیت علما اسلام کلکته په نوم باندې تنظیم قائم کو د مسلم لیگ د ملګرتیا دپاره دا علما یې ملګري شو او حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر رحم الله مفتی شفیع صاحب دغه علما ورسره تر دومره پورې قائد اعظم محمد علي جناح نه چا تپوس وکړو ویل حضرت جي ستا سره علما نشته دی په دې تحریک کې هغه ورته وفرمیل هغه ورته مولانا اشرف علي تنویر رحم الله حکیم الامت یې وښودلو ویل ما سره داسې علما دي علما خو لا پرېږده به که د پوره دنیا علما
د تلی په یو چاپړي کې کېږدي صرف حکیم الامت مولانا اشرف علي تنوي د تلی په بل چاپړي کې کېږدي تلی دا چاپړې به ور باندې دون شي هغه حکیم الامت ورسره وو هغه شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثماني ورسره وو ظفر احمد عثماني ورسره وو دا تحریک الفای تکمیل تر رسېدلی وو چې کله علماو تحریک هلته وچلو هلته دورې وکړلې د هغې په پاداش کې په 1947 کې زمونږ او ستاسو ملک ته وجود ملاو شو او په دغه طریقې سره دغه ملک په وجود کې راغی الحمدلله لیکن دې نه پس کله چې ملک آزاد شو مشرقي مغربي پاکستان کې علامه شبیر احمد عثماني علامه ظفر احمد عثماني جنډې اوچتې کړلې کله چې قائد اعظم محمد علي جناح وفات کېږي هغه وصیت کوي زما جنازه به علامه شبیر احمد عثماني دیوبندی کوي هغې جنازه کې دومره ورته اعتماد دی دومره د دغو علماو سره ربط او تعلق دی او بیا محترمو زمونږ بعضې علما هغه وو اول کې هغوی مخالفت کوو لکه مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله یا بعضې نور علماو لیکن کله چې ځکه هغوی ویله ویل دا د ملک تقسیم نه دی دا د مسلمان تقسیم دی مسلمان به په 3 حصو کې تقسیم شي یو حصه به هندوستان کې پاتې شي بل حصه به بنګلادیش په نوم شي بل حصه به اگر پاکستان په نوم شي هغوی ویل دا د ملک تقسیم نه دی دا د مسلمان تقسیم دی دا که د ملک تقسیم وی موږ مخالفت نه کولې لیکن کله چې ملک په وجود کې راغی شیخ الاسلام فرمایل ویل کله چې جومان خواته جومان جوړیږي د هغې مخالفت کېدی شي لیکن جومان چې کله په وجود کې راشي بیا د هغې مضبوطول پکاري اختلاف ختمول ضروري وي شیخ الاسلام د پاکستان علماو ته وفرمایل اوس د پاکستان د جوړولو نه بعد د پاکستان حفاظت د هغې نه ډېر ضروري دی تاسو علما ودرېږئ د کوم مقصد دپاره چې پاکستان حاصل شوی هو د هغه مقصد دپاره تاسو جدوجهد وکئ د دې د حفاظت دپاره تحریک وچلوئ زموږ علما د هغه وخت نه ولاړ دي تر دې وخته پورې ولاړ دي د پاکستان د حفاظت دپاره په دغه چې کوم مقصد دپاره حاصل شوی هو د هغه مقصد د حاصلولو دپاره دلته د لا اله الا الله د نظام د نافظولو دپاره او انشاءالله نن موږ هم د 14 اګست په دغه شپه باندې د خپل هغه مشرانو د چا وینو چې د پاکستان په بنیادونو کې دي د چا قربانۍ چې د پاکستان په بنیادونو کې دي موږ د هغوی سره د دې ځای نه دغه عهد تجدید کوو د هغوی د روحونو سره دغه خبرې عزم کوو چې ستاسو هغه قربانۍ به رنګ راوړي انشاءالله العزیز تاسو چې رسول لپاره قرباني ورکړې وه موږ د هغې لپاره ولاړ یو انشاءالله د پاکستان د سرحداتو به حفاظت کوو د کوم مقصد دپاره چې دغه ملک حاصل شوی هو پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله انشاءالله موږ به هغه نظام د نفاذ دپاره هم دلته کوشش او جدوجهد کوو انشاءالله العزیز نعرہ تکبیر سر پر سر بولنا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا نعرہ تکبیر دغه تیرو ورځو کې زموږ ستاسو د پاکستان یو لوی عالم دی ډېر ګرځېندم دی بهر دنیا کې ګرځېږي تېر کال د 14 اګست په موقع هغه یو مضمون ما کتو مولانا زاهد الراشدي صاحب دامن برکاتهم الله هغه لیکلي وو او زما یې دغه جملې سره ما چې وکته ما ورسره واقعي چې دې سره اتفاق زه کوم هغه لیکلي وو پاکستان په دې وخت کې د بر صغیر د مسلمانانو اخیرنۍ پناهګاه ده پاکستان په دې وخت کې د بر صغیر د مسلمانانو اخیرنۍ پناهګاه ده خدا نه خواسته چې دغه پناهګاه هم خرابه شوله پاکستان باندې بد وخت راغی الله دې نه کې دغه وطن وران شو زاهد الراشدي صاحب لیکلي دي و شاید چې مستقبل کې په بر صغیر کې د بر صغیر سمندرونه هم د بر صغیر مسلمان ته پناه ورنکړي نو دغه زموږ وطن دی حالات به وي مشکلات به وي انشاءالله العزیز موږ به خپل وطن د حفاظت دپاره دعاګانې کوو موږ به د هغې د حفاظت دپاره هر قسمه جدوجهد هم کوو څه کمزوریانې څه خرابیانې څه ګیلې شکوې هغه به د حکمرانانو نه کېدی شي چې یقینا نن د ملک په بعضو خطو کې لکه په تیرا کې لکه په باجوړ کې بعضو نورو خطو کې چې په دې وخت کې هغه ډېر خطرناک حالات روان دي د یو ځینه ماشومانو لاسونه په میډیا باندې راځي د باجوړ تازه حالات یقینا چې ډېر مایوس کن دي یقینا چې هغه ډېر زړه دردونکي
کوون کې دي هغه رسول نه اهل حکمرانانو د هغه نه اهلی د وجنا په موږ دغه سي حالات مسلط دي موږ هغه حکمرانانو ته ویل غواړو تاسو ګر ملک نظام نشي چلولای تاسو ګر دغه ملک د سالمیت حفاظت نشي کولای به دغه کرسي پرېږدئ خپل کورونو ته لاړ شئ دا ملک په دې پشبونیادونو کې د ډېرو خلکو وینه دی د ډېرو خلکو قرباني ده دا د دې لپاره حاصل شوی و چې دلته مسلمان د ازادۍ ژوند تېر کړي دا د دې لپاره حاصل شوی و چې دلته مسلمانان هغه د چین او د سکون او د خوشحالۍ زندګي تېره کړي هغه د دې لپاره نه و حاصل شوی چې دلته مسلمانان بچي هغه د مسلمانانو میندو په غېږو کې ته په وینو کې ولمبې هغه د دې لپاره نه و حاصل شوی چې د مسلمان بچي په هغه درندګۍ باندې شهیدان کې نن هم د هغوی هغه بېګورو کفن لاسونه نن هم په ظلم درندګۍ سره هغه د زنانو لاسونه هغه د بچو لاسونه یقینا چې سړی نشي کتلی لیکن دا زمونږ وطن دی دا زمونږ ملک دی مونږ به د دغې د دېو نه مطالبه کوو دا ستاسو د نااهلۍ د وجې نه په دغه ملک باندې دا حالات دي انشاءالله مونږ به خپل وطن حفاظت کوو د خپل وطن سره به وفا کوو د خپل معتد سرحداتو سره به هغه انشاءالله د دې سالمیت دپاره به دعا په ذریعه سره او که موقع راغله انشاءالله بیا به خپلې سینې پیش کوو د دې حفاظت به کوو انشاءالله کوو به انشاءالله ذخیره کې حضرت شیخ صاحب شیخ الحدیث ولی کامل حضرت مولانا شیخ عبدالمتین جمالی صاحب دامت برکاتهم العالیه چې هغوی د ډېرو مصروفیاتو د ډېرو مشکلاتو باوجود موږ سره دلته پروګرام تر اخره پورې و ما اوله کې هغوی ته وویل چې حضرت صاحب تاسو به بیان وکړئ بیا به لاړ شئ لیکن د هغوی شفقت دی الله رب ذوالجلال دې د خپل شان مطابق اجرونه ورته نصیب کړي چې هغوی زموږ په دغه جلسې کې تر اخره پورې کېناستل انشاءالله العزیز دعا به هم کېږي د دې نه پس ټول ملګري دلته کېنئ زه تاسو ټولو ته مبارکباد در کوم شکر زموږ ستاسو وطن په 14 اګست 1947 کې آزاد شوی و د په وجود کې راغلی باید چې مونږ او تاسو شکر وباسو د شکر یو صورت دا و چې مونږ تاسو دلته راجمو یو دیني محفل انعقاد وشو په هغې کې مونږ او تاسو شریک شو دا شکر هغه دغسې نه وي چې ډمتوب وکړه چغې ووهه شپېلې ووهه دا د مشرکینو طریقه وه دا ناشکري کولي الله دې نه کړي چې د دې د وجې نه الله زموږ وطن نه واپس واخلي مونږ تاسو دعا به کوو د خپل وطن دپاره سجده به لګوو الله ته نن شپه چې الله مونږ ته دغه وطن راکړی دی الله دې زموږ د وطن حفاظت وکړي واخر دعوانا